أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نو بل طرف ته بني اسرائیلو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې استاد راتلو نه مخکې هم په موږ مظالم کې دي او استاد راتلو نه بعد هم د لګیا د فرعون په موږ ظلمونه کوي. نو استاد راتلو موږ ته فائدہ څه شو؟ حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې تاسو د الله تبارک وتعالى مدد وغواړئ او صبر نه کار واخلئ چې عن قریب الله تبارک وتعالى به تاسو دشمن هلاک کی او تاسو تباہ تاسو بچی خپل نائبانو ګرځي په ځمکه باندې خلافت بدر کی حکومت بدر کی بیا الله تبارک وتعالى تاسو ازمیخ کوي چې تاسو څنګه یې نن چې کوم آیتونه مبارکه ده پدې کې الله تبارک وتعالى د بنی اسرائیل د قبطیان فرعون او د قوم چې کوم سزا کې مبتلا کړو کوم عذابونه مختلفو صورتونو کې هغه عذابونه ور باندې راغلي او دا غي ذکر کړي. نو ابتداءً چې کله دوی د موسی علیہ السلام معجزات کتلونه بعد هم انکار وکړو نو ابتداءً په دوی باندې د عذاب راغی چې د دوی مالونو ته میوو ته نقصان ورسېدو او بیا دوی رال موسی علیہ السلام ته وی چې مونږه زمونږ دغه عذاب ختم شي نو مونږ به چې دې پتا باندې ایمان وروړو. عذاب د طوفان په صورت کې وو، د اوبو د باران په صورت کې وو، فصلونه هغه په اوبو کې ډوبې شوي، کورونو کې ډکې ډکې اوبه ولاړې وي، د پاتې کېدو شان نو دوی وی چې مونږه توبه وباسو، مونږ ته مهلت راکړي چې دا عذاب ختم شي مونږ مسلمانۍ. او چې کله دا عذاب ختم شو نو بیا دوی وی چې دا خو نعوذ بالله د موسی علیہ السلام نحوست او دا غیغه نحوست ختم شو، اوس دا زمون برکت دی، دا زمون کمال دی. بیا الله تبارک وتعالى په دوی باندې ملخان مسلط کړل، د دوی په فصلونو کې د دوی په هر ځای کې ملخان او چې کم ځای دوی کتو التبه ملخ په خوراک کې په هر یو شی کې او چې خوله به کولو کړه ملخ به ورو دانګل خولې ته هر ځای کې دا ملخان او عذاب ور باندې راغی. نو بیا دوی دغه موسی علیہ السلام سره وعده وکړه چې اوس موږ له مهلت راکا او چې دا عذاب موږ نه اخو شو موږ مسلمانۍ. چې کله عذاب تی اخو شو بیا خپل خبرې نه ووړي نو بیا الله تبارک وتعالى دغه باران په نتیجه کې د دوی فصلونه ډېر ښه فصلونه د دوی شو پاغي کې د الله تبارک وتعالى عذاب راغی چې د سپګي ور باندې راختل شروع شي، سپګي پیدا شوي په هر یو سیز کې سپګه او د دې بدن معمولی زی ښکارا شو پاغي باندې په سرمن کې وین خطو وتا د سپګي زی په زی باندې او هر یو زی د سپګو نه ډک. دوی بیا مجبور شو موسی علیہ السلام ترال دغه عذاب تی اخو کړی شو. دوی چې د عذاب اخو شي موږ به ایمان وروړو. چې کله عذاب اخو شو نو بیا په شرک باندې چې دی اخته شو بیا الله تبارک وتعالى په دوی باندې چندخان مسلط او چې په کم ځای ورتلو په هر ځای کې د دوی په فصلونو کې د دوی په کورونو کې د دوی په خوراکونو کې دغه چندخان بیا تنگ شو. موسی علیہ السلام ته وی چې دا عذاب ختم شي نو بیا به ایمان وروړو. الله تبارک وتعالى دا جزوی عذابونه په دوی باندې وروړو شاید چې دوی ته هدایت ملو شي. الله تبارک وتعالى چې په خپل بندگانو باندې ډېر زیات مهربان دی. نو داغي باوجود چې کله د عذاب ته اخو شو دوی بیا په شرک کې مبتلا شو او دغه خبره وکړه چې دا نعوذ بالله د موسی علیہ السلام د دې نحوست دی د بنی اسرائیل او دا اوس عذاب ختم شو دا زمون برکت دی. نو لہذا الله تبارک وتعالى بیا په دوی باندې یو بل انتهایی مشکل عذاب ور باندې راوستو چې په هر سیز کې دوی ته وینه راوته، په خوراک کې په اسکاک کې په هر ځای کې. نو چې کله هم دی اوبو د سکلو د پر راواغشتو هغه به د وینو ډک شو، هغه به وینه وه. او چې کله د اوبو د پاره به کوی ته لاړې هغه به د کوی اوبو د وینو ډک شو. او تر دې پورې چې
دوی برالل چې بني اسرائیلو چې کم خلک د دوی سره کینو د دوی سره یو ځای اوبوس کو نو په یو جام کې اوبه راواغشتې نو بني اسرائیلو ته به وی چې یاره تاسو سره مونږ یو ځای په یو خوله کې به د یو طرف به ستاسو طرف ته یو خوله به مونږ طرف ته په دې طریقې سره دا اوبوس کو نو په یو جام کې چې کم بني اسرائیل طرف ته و نو هغه اوبه به سمې وي او چې کم دغه قبطي طرف ته د فرعون قومي طرف ته وي نو هغه به د وینو ډک شو تر دې پورې چې کوی ته بلاړې زنانه اوبو پسی نو چې ډول ښکته کو بني اسرائیلو زنانه به چې اوبه راویستو نو هغه اوبه وي سمې دمې اوبه به وي او قبطي زنانه چې دا د فرعون د قوم هغه چې کله بوقه راویستو هغه به د وینو ډک بیا دوی د تند نه دومره مرګ ته ورنږدې شو چې دغه بني اسرائیلو ته به وي چې تاسو خپله خوله کې اوبه واخلئ او زمونږ خولې ته اوبه راواچوئ نو د الله تبارک وتعالی شان داسې و چې کله بني اسرائیلو خپل خوله کې اوبه راواغشت دا اوبه وي او چې کله د دغه قبطیانو خولې ته ورشتو ورتویولو نو هغه نه بیا وینه جوړه شوه تر دې پورې چې دوی د اونو بوټو چې کوم پاڼې دی دا پاڼې خوړل شروع کړو چې دینه چې کوم رس وي چې زموږ خولې لمدې شي ساده اوبه سره چې دی زموږ خولې لمدې شي دې کې چې څه د لوندوالی وي نو چې کله دا به خوله کې واچوله او په دې باندې چقونه لګولو نرمولو نو هغې نه به وینه راوتل شروع شو هغې کې به ورته وینه راووتې به هر حال دوی بیا هم چې دی په دغه عذابونو باندې دي دوی ته هدایت میلو نشو دوی رجوع نه کړه الله تبارک وتعالی دوی ته مهلت ورکولو بار بار په مختلفو جزوي عذابونو سره چې شاید دوی رجوع وکړي شاید چې دوی خپل آخرت چې دی دا د دایمي عذاب نه ځان بچ کړي د کفر شرک پرېږدي خو د الله تبارک وتعالی بیا دایمي عذاب د بحر قلزم په شکل باندې په دوی باندې رالل فرعون سره د شپږ لکه د قوم د خپل د فوج هغه په بحر قلزم کې چې دی بیا هلاک کړی شو هغه واقعه په دې آیتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالی ذکر کوي ولقد اخذنا او بشک ونیول مونږه آل فرعون قوم د فرعون بالسنین په قحطونو کې قحط ور باندې راوستو الله جل شان ونقص من الثمرات او نقصان کې د میوه لعلهم يذكرون دې لپاره چې دوی نصیحت قبول کړي فاذا جاءتهم الحسنه پس هر کله چې راله دوی ته فراخي قالوا ندوی بویل لنا هذه دا خو زموږ حق دی وان تصبهم سیئه او چې کله ورسېدو دوی ته سختی یطیروا بموسی نو سپیره به یې ګڼله موسی علیه السلام دا د موسی علیه السلام نعوذ بالله د ده سپیره والی دی ومن معه او څوک چې د ده سره الا واورئ انما طائرهم بشک د دوی بدنصیبي هم عند الله د الله سره ده ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دوی نه پوهیږي وقالوا او دوی ویل مهما تأتنا بآیه هر هغه څه چې تا راوړې ده موږ ته په دې سره من آیت د نښونه لتسحرنا بها چې ته جادو وکړې په موږ په دې سره فما نحن لك پس نه یو مونږه پتا باندې بمؤمنین ایمان راوړونکي فارسلنا عليهم پس راولګل مونږ په دوی باندې طوفان والجراد او ملخان والقمل او سپګي والضفادع او چندخي والدم او ویني آیات مفصلات نخوي جدا فاستكبروا دوی کبر وکړو وکانو قوما مجرمين او دوی خلق مجرمان دا مختلف عذابونه الله تبارک وتعالی دوی ته ورکړه چې دوی رجوع او دی کې یو د مشرکین یو عقیده ذکر شو چې دوی به دغه نیول فال نیول ځان نه خپل ځان نه یاره نن کارغه آواز وکړو مېلمانه راځي او فلانکي آواز وکړو فلانکي به راځي دا وکړو دا راځي دا ټول هغه مشرکانه سوچ او فکر دی د دې څیزونو حقیقت سره تعلق نشته دی څوک وایي چې چېرته روان وم ګیدړ مخې ته راغی نو دا کار به برکت نه ډک وي څوک وایي دا وي څوک وایي دا وي دا بدفالي چې ده بدفالي نو دا وجه دا فلانکی سړی مخې ته راغی نننۍ ورځ به چې دی زموږ خراب تېرېږي فلانکی سفر باندې وتمه نو فلانکی مخې ته راغی نو دا سفر به زموږ خراب وي دا ټول بدفالي چې ده شریعت مطهره کې د دې گنجایش نشته دی شریعت مطهره وایي چې والقدر خیره و شره من الله تعالی تمام خیر او شر دا د الله تبارک وتعالی طرف نه دي ته وایي ایمان کامل ایمان دی ته وایي دا نه چې کارغه آواز وکړي نو ستا عقیده بدله شي ګیدړ مخې ته راشي نو ستا عقیده به دا مسلماني نه ده دا مشرکانه سوچ او فکر دی دا باطل
خلکو د هغه دور د مشرکین نه، د فرعون د زمانه د مشرکین نه دا نسل در نسل دا سلسله روانه ده بدفعلی چې ورته وي. البته نیکفعلی گنجائش ته، یو سړی وي چې نن مې جمع سره مونځ وکړو نو زما ورځ به ښه وي، نن مې قرآن کریم تلاوت کړی ده نو ان شاء الله به د الله تبارک وتعالی مدد به ما سره وي، نن داسې نیک کار مې کړی دی نو د الله جل شانه دې ته نیکفعلی وي. دې گنجائش ته د بدفعلی گنجائش په شریعت کې نشته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.